زما د ایمان او د عقیدې ډیرو معززو حاضرینو مسلمانانو ورونو، الله جل شانه د انسان په بدن کې مختلف اندامونه پیدا کړي. لاسونه دي، خپې دي، سترګې دي او غوږونه دي. دماغ الله ورکړي انسان ته. په دې ټولو اندامونو خدای زړه حاکم ګرځولی او بادشاہ یې ګرځولی. او قاعده دا ده بادشاہ چې ټیکي نو رعیت ټیکي، او بادشاہ چې خرابوي نو رعیت هم خرابوي. الله تعالی او د الله نبی صلی الله علیه وسلم بار بار دا فرمایلی دي چې د انسان زړه صحیح د ټول اندامونه به صحیح چلیږي. زړه چې کله خراب شي، ګناهونو په وجه خیرن شي، د ټول اندامونه به غلط چلیږي، د ګناه کارونو کې به استعمالیږي او د الله بندګۍ کې نه بلکې د الله نافرمانی کې به استعمالیږي. د دې وجې نه چې د انسان زړه ته مرکزی حیثیت حاصل دی او د انسان په اندامونو کې یو عمده سیز دی. الله تعالی چې څومره پیغمبران را لېږلي دي، د پیغمبرانو د محنت میدانونه د انسانانو زړونه، هغوی د انسانانو په زړونو محنتونه کړي دي. د انسان زړه صحیح شي، هر څه صحیح کېږي. زړه په غلطه روان شي او د زړه قبله بدله شي، د اندامونه ورپسې ټول غلط روان. دا زړه ښه کول او د زړه ګنده کول دا زمونږ په اختیار کې دي. مونږ کولی شو چې زړه د ګناهونو د نه کولو په وجه صفا کړو، او دام کولی شو چې د خدای د نافرمانیو په وجه زړه په ګندګیو کې اخته کړو. حدیث شریف دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د بنده په بدن کې د غوښې یوه ټوکړه ده چې دا صحیح شي ټول بدن به صحیح، او چې دا خراب شي ټول بدن به خرابي. او بیا فرمایي الا وهي القلب، خبردار دا د زړه ټوکړه ده. دا سم شو، هر څه سمدم دي او دا خرابیږي هم. ځکه حدیث شریف کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی بنده چې و ګناه وکړي، په زړه باندې یو تور داغ ولګي، که دی توبه وباسي هغه تور داغ د زړه نه لرې شي. که توبه ونه باسي بله ګناه د ده نه صادره شي، دویم داغ ولګېږي. که توبه وباسي ښه په ښه، که توبه ونه باسي دریم داغ د ده په زړه ولګي، بله ګناه ترې صادره شي، تر دې چې د ده زړه په داغونو تورو تک تور شي. چې کله تک تور شي بیا د قرآن کریم وعظونه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک و احادیث و خبرې په دې اثر نه کوي. زړه د کاڼې په شان کلک شي، هیڅ نرمي پکې نه راځي، د منښت هیڅ آثار پکې نه وي، د منښت هیڅ نښه پکې نه وي. دا تورو داغونو باندې تک تور شي، د منښت ځای پکې پاتې نه شي. زړه ګنده کېږي پسا،
په ګناهونو ګندکیږي او خرابېږي او په غلطو سوچونو او د ګناهونو په منصوبو. البته یو څلور کارونه داسې دي چې هغې سره زړه ډېر ګندکیږي او توریږي او کلکیږي او د خدای نه لرې کیږي. هغه څلور څیزونه څه دي؟ اول څیز فضول الکلام، بې ځایه خبرې اترې سړی کوي، په دې زړه ډېر د خدای نه لرې کیږي. فضول خبرې، د ګناه خبرې، دا ژبه غلطه استعمالول، د خدای نافرمانی کې استعمالول، دې سره زړه تور شي، زړه سخت شي او د خدای نه لرې شي. تاسو موږ که د خپل ورځني ژوند ته سوچ وکړو، زموږ او ستاسو د روزمره زندګۍ او ژوند کې د سار نه تر ماښامه پورې، ماسخوتنه پورې، وده کېدو پورې موږ څومره خبرې کوو. دې ته لږ سوچ وکړو یوه ورځ چې ما مفیدې څومره خبرې کړي چې زما دپاره دنیا یا آخرت کې فایده کوي، او غیر مفیدې ما پکې څومره کړي دي چې بعضې داسې خبرې دي چې نه مې پکې د دنیا فایده شته او نه مې پکې د آخرت فایده شته. که لږ د خپل ګریوان کې سوچ وکړو، د چا فیصلې ته به پکې ضرورت را نشي، په خپله به دا فیصله وکړو، ځان به ملامته کړو چې ډېرې خبرې خو ما نه داسې صادرې شوي دي چې په هغې کې زما د دنیا فایده هم نشته او د آخرت فایده مې هم پکې نشته. دې ته فضول الکلام وایي، فضول خبرې، نه پکې د دنیا فایده او نه پکې د آخرت فایده. تاسو موږ چې کینو یو دریم مسلمان راواچو، په هغه ښه تبصره کوو که نه، یو پکې یو خبره وکړي، بل پکې بله وکړي، بل پکې بله وکړي، او څه فایده پکې موږ له کېږي. هغه سړي له پکې که زموږ ورته غوسه کېږي، څه نقصان رسېږي، هغه ته هېڅ نقصان ونه رسېد او ځان دې تباه و برباد کړه. نو دې سره الله تعالی د انسان زړه کلک کړي، د خدای نه لرې شي، ګناهونو باندې ګنده شي. زمونږ اسلاف او د امت مشران، اولیاء الله و کابرین چې څومره تیر شوي دي، هغوی د ضروري خبرو نه علاوه خاموشي د هغوی ډېره خوښه وه. که خبرې به یې کولې نو د دین د فایدې خبرې، او د دین علاوه چا به تپوس وکړه جواب ورکول، ورنه خاموشي. د امام ابو حنیفه رحمه الله باره کې دا راځي چې ده کې د خاموشۍ صفت ډېر و، ده په ډېرې خبرې اترې نه کولې، او د هوښیار سړي نه هم دای چې ډېرې خبرې نه کوي. کم عقل سړی ډېرې خبرې کوي، ځکه عربی کې وایي چې خوش نصیبي ده، بختورتیا د هغه انسان لره چې ژبه د ده په کنټرول کې، او بدنصیبي د هغه سړي ته چې ژبه د ده په کنټرول کې نه وي. زمونږ او ستاسو ژبې چې رښتیا موږ سوچ وکړو زمونږ او ستاسو د کنټرول نه وتي نه دي، خو په خپله هم ویستي دي، فضول خبرو کې رانه لګي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت، چې څوک په الله او د آخرت په ورځ یقین لري او ایمان لري، ښې خبرې دې وکړي، د فایدې خبرې، او لیصمت، او یا دې چپ شي. چپ کېدل ښه دي که نه؟ چې موږ دا غلطې خبرې کوو، موږ پسې راجسټرونه لګېدلي دي او ملایکې لګېدلي دي، هغه لیکي. قرآن کریم کې الله فرمایي ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، نه ولي هیڅ یو لفظ د ده د ژبې نه نه صادرېږي مګر نگران ملایکې شته دی چې هغه لیکي. هره خبره ستا د خولې نه وځي هغه لیکل کېږي. مونږ بې خبر هم نه یو، مونږ ته هسې ګپ شپ او ټیم پاسې ښکاري چې ټیم پاسې مې وکړو، هېڅ خبره نه ده. نو اول چې زړه پې کلکېږي او د خدای نه لرې کېږي او ګنده کېږي، هغه فضول الکلام، بېهوده خبرې.
ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو ځلی عمر رضی الله تعالی عنہ په تیریدا او د جبر راويستې دا په دې ګوتو کې نیولې د زور کوي. عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وایي اے ابو بکر دا سکه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وایي خدای دې زما دا جبه خکی د هلاکت میدانونو ته او د هلاکت ځایونو ته خو دې ژبې زه غورځولی یم. د هلاکت ځای ته دې ژبې زه غورځولی یم. او بیا وایي جرمه صغیر و جرمه کبیر. جوسه ډېره وړه ده ورکوټې ټوکړه ده د غوښې. و جرمه کبیر او ګناهونه پې څومره غټ غټ راوځي. یوه بېهوده خبره وکړه سړی پې کفر ته ورسي. دویم نمبر فضول الطعام زړه د خدای نه لرې کوي. بېهوده خوراکونه فضول خوراکونه او په خوراک کې احتیاط نه کول حلال او د حرامو تمیز نه کول دې سره زړه ډېر ګنده کېږي د خدای نه لرې کېږي او د بنده نه هغه سکون اطمینان او آرام د زړه نه والوځي. زړه بې آرامه د امت اکابرین او مشران چې مونږ څومره وګورو هغوی په خوراک په څیزونو کې ډېر احتیاط کړی رزق کې ډېر احتیاط کړی او د عبادت برکت هم دا خدای بنده له توفیق ورکوي چې حلاله خوري. حرام داسې څیز دی چې عبادت توفیق د هغې د وجې نه بنده نه خدای سلب کې ختمې دي. دریم څیز چې زړه د خدای نه لرې کوي او ګنده کوي هغه فضول النظر بیکاره کتل بېځایه کتل را کتل دا سترګې غلط استعمالول بازار له یا کوڅې له راوتل او دا سترګې غلط استعمالول او تبصرې کول پردیو زنانو متعلق. یا اوس خو بازار لتلو لاجت نشته موبایل کې غلط تصویران کتل پردی ښځې کتل دې سره زړه د کلک شي د خدای نه لرې شي او ګنده شي. بیا عبادت بنده کوي مونځ او د هېڅ مزه نه ورکوي بس نه پوهېږي چې څه مې وویلې او څه مې وکړه او څنګه کوز شوم او څنګه پورته شوم. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمه الله یو عظیم الشان شخصیت تیر شوی. د هغه پلار و حضرت مولانا محمد یحیی کاندهلوی رحمه الله هغه فرمایي چې په سجده کې ما ته کم لذت او خوند ملاویږي د جنت د تلو نه دا خوند ډېر غوره دی. چې سجده کې ما ته کم خوند ملاوي څنګه خوند ملاویږي وایي زه چې دا سر په ځمکه کېږدم داسې محسوسوم لکه د خالق په قدمونو کې مې چې سر ایښی دا به څومره مزه ورکوي. نو دا د عبادت یو ذوقي یو خوندي فضول ګوري را ګوري سړی نو دا د عبادت ذوق خدای د ده او شوق او لذت او خوند خدای د ده زړه نه وباسي زړه کلک شي. څلورم نمبر څیز چې زړه پې کلکېږي او بېهوده کېږي فضول المخالطت مع الانام. فضولو خلکو سره بیکاره خلکو سره ناسته پاسته مرګري ځان له ډېرول فضول مرګري فضول خلکو سره مرګرتیاګانې کول بېځایه بې ضرورته مرګ ناسته پاسته ضرورت نه د خلکو سره چې څه ضرورت دي سړی کینی پاسي او فضول د خلکو سره ناسته کې خیر نشته. په دې نیت کینې چې زه دعوت ورکم یوې خبرې ته نیکۍ ته زه منزل ځم دیم ځان سره بوزم بیمار دی تپوس له ورشم څه بله خبره شرعي خبره وي هغه وکم او د دې نه علاوه هسې ناستې پاستو کې خیر نشته. ګورئ قسم که پکې خیر شته دا سړي زړه کلکوي ځکه به بېهوده خبرې کوي ته به یې نشې منع کولی چې ملګری مې خفه کېږي. نو فضول ناستو نه دې کې ډېر نقصان دی او زړه پې کلکېږي. دا زړه چې ګنده شي او خرابه شي د دې علاج هم موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو مبارکو کې ښودلی.
یا پنځه مختصر علاجونه راته ښودلي. دا پنځه کارونه چې موږ کوو زړه به زموږ صفا شي. اول نمبر سیز د الله نبی صلی الله علیه وسلم موږ له ښودلی د خدای ذکر ډېر کول، دې سره زړه صفا شي. د خدای ذکر بنده ډېر کوي. ذکر مختلف سیزونه دي. لا اله الا الله بنده ډېر وایي، سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر. دا ټول ذکرونه دي. داسې ذکر کوي دې سره زړه سپین شي، صفا شي. دویم نمبر د قرآن کریم تلاوت. قرآن کریم تلاوت سره زړه صفا کیږي او بنده ته د عبادت توفیق دی ورکوي، د ګناهونو نه خدای منع کوي، سکون او آرام دې زړه ته میلاو شي. حدیث کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان لكل شيء سقالة وسقالة القلوب ذکر الله وکثرت تلاوت القرآن. د هر سیز د پاره صفایي اسباب شته چې په صفای کې او د زړه صفایي په دوو سیزونو راځي. د خدای په ذکر راځي او د قرآن کریم په ډېر تلاوت سره راځي. او دویم حدیث کې دا سم راغلی دي چې زړه صفایي راځي په ذکر سره او په ډېر یادولو د مرګ سره چې بنده مرګ ډېر یادوي. مرګ سره ډېر یادوي، سوچو کې دا هر سره نه پاتې کېږي. او زه به د تورو خاورو لزم او هلته به پروت یم، هلته به مې هېڅ څوک هم نه پکارېږي، هر څه به ختم وي، صرف عمل به مې پکاري. دې سره زړه صفا شي، زړه خدای ته متوجه شي، عبادت ته متوجه شي، ګناه نه نفرت پیدا شي. دریم سیز استغفار ډېر ویل. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. یا استغفر الله تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیه. یا صرف داسې بنده ډېر ډېر وایي استغفر الله استغفر الله استغفر الله، دې سره زړه صفا شي. دا ډېر ویل پکار دي استغفار. حدیث شریف کې دي چې سړی استغفار ډېر وایي دا د ګناهونه ختمیږي. اگر که د دریاب د زګ عمره ګناهونه یې کړي خدای بخي چې استغفار ډېر وایي. کم ګناهونه چې د حقوق العباد سره تعلق نه. څلورم نمبر سیز چې په هغې باندې زړه صفا کېږي هغه درود شریف ډېر ویل دي. درود شریف چې سړی ډېر وایي دې سره هم زړه صفا کېږي. ځکه حدیث شریف کې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک یو ځل درود شریف وایي 10 رحمتونه پې نازل شي. چې رحمت نازلیږي خو ډایرکټ ستا زړه ته کوزیږي، زړه دې پې صفا کېږي. او بل حدیث کې راغلی دي چې څوک درود شریف یو ځل ووایي 10 رحمتونه پې نازلیږي او 10 درجې اوچتېږي او 10 ګناهونه معاف کېږي د عمل نامې نه. دا څومره غټه خبره ده. درود شریف مونږ ډېر اهتمام وکړو، درود شریف ډېر ووایو. درود شریف دا د مانځه درود ټولو نه بهترین درود دی. دې ته درود ابراهیمي وایي. دا لږ اوږد دی، بنده مختصر درود شریف وایي وصلی الله علی النبی الامیه. دا مختصر درود شریف دی. جزا الله عنا محمدا ما هو اهله. دا مختصر درود شریف دی. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. دا مختصر درود شریف دی. صلی الله علیه وسلم دا خو ویلې شو ټول کنه، مختصر درود شریف دی. دا څومره غټه خبره ده چې سړی یو ځل درود ووایي او 10 رحمتونه پې نازل شي. او روزانه چې زر کرته سړی هسې ناست او زر کرته درود شریف ووایي نو 10 زره د خدای رحمتونه به پې نازل شي.
دا څومره د عزت خبره ده. خدای دې امت ته څومره عزت ورکړی، دې سره زړه صفا کېږي. نو موږ کوشش وکړو هغه اعمال وکړو چې زمونږ زړه پې خدای ته متوجه شي او زمونږ زړه صفا شي او نیکو اعمالو توفیق موږ او تاسو ته الله تعالی را نصیب کړي. دا به په کوشش سره کېږي چې موږ کوشش کوو، ذکر اذکار کوو، تلاوت کوو، نفلي عبادتونه کوو او د فضول کارونو نه ځان وساتو چې نم پکې د دنیا فایده وي او نم پکې د آخرت فایده وي او دا ژبه لږه کنټرول کو. الله تعالی دې ما او تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. درود شریف وایي.